محترم حاضرین، قابل قدر سپینگیر و مشران او زمان اسلام قدرمند ورونو، ستاسو د وړاندې د قرآن عظیم الشان یو آیت کریمه ما تلاوت کړو. الله تعالی نه توفیق غواړم چې دا قرآني آیات صحیح معنا او مضمون ستاسو مخکې بیان کړم او بیان نه بعد تاسو دې الله تعالی زما په خبرو باندې پوهیږي. پوهېدو نه پس اول ما ویونکي ته بیا تاسو څومره اورېدونکي یئ، الله تعالی دې ټولو ته ورباندې صحیح د عمل کولو توفیق رانصیب کړي. عزیزان ورونو، کوم آیت کریمه چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړو، د هغې په ضمن کې تیرو پدریو جمعو راستې څه بحث شوی هغو هغه دا چې زکات دا د اسلام په بنیادی ارکانو کې یو بنیادی رکن دی. په صاحب نصاب مسلمان باندې فرض دی او زکات دا فرض قطعی دی. څنګه چې مونځ فرض دی داسې زکات فرض دی. اوس د زکات نصاب دا څه شی دی؟ نو هغه تاسو خدمت کې تیره جمعه عرض کړو چې مختلف مالونو کې مختلف نصابونه دي. د څاروو ځان له نصاب دی، د سونې ځان له نصاب دی او د تجارت د مال د چاندۍ ځان له حساب دی او په فصل کې چې دی نو په هغې کې عشر دی یا نصف عشر دی. کوم چې د نرمې او د باراني صحرایي ځمکو کې کوم فصل کېږي، میوه کېږي، ترکاري کېږي، په هغې کې لسمه برخه کوم چې میوې په فر والا ټویل والا یا د مالیې والا د حکومت د طرف نه کوم اوبه مقرر وي، په هغې کې سړی محنت مزدوري کوي او د هغې اوبو په مالیه ورکوي، په هغې کې شلمه برخه او په فصل کې ما ستاسو خدمت کې دا عرض کړم چې په فصل کې هغه کې یو سړی لکونه روپۍ قرضدار ولې نه وي، لیکن چې د ده په ځمکه کې فصل وشو په دې کې عشر دا به یې ورکوي. او په زکات کې که یو سړی قرضدار وي، دی به خپل ټوله سرمایه د تجارت مال دا به راجمع کړي، څومره چې په ده باندې قرض وي هغه به د هغې نه منها کړي، هغه به ترې منفي کړي، باقي چې څومره پاتې شي که هغه نصاب ته رسېدي تقریبا 50,000 روپۍ دا د 250 نیمو تورو چاندۍ قیمت جوړېږي نن وخت کې، نو که دغې ته رسېدي نو دا بنده صاحب نصاب دی، دی به زکات ورکوي 40 روپۍ. اوس که چا په سرو سپینو کې زکات ورنه کړو، الله تعالی به په قیامت کې دغه سرو سپین ته به راواخلي. کوم آیت کریمه چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړې، الله فرمایي یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. الله تعالی به دغه سرو سپین دې ته به یو تختۍ جوړه کړي د
او غیرتی بنده چې وي د سزا خو برداشت کوي خو خبرې په دې سټوډنټانو کې کوم چې غیرتی سټوډنټ وي نو د ټیچر نه دا ډیمانډ وکړي چې سزا به د 2 لختو په ځای 4 لختې ووایي خو خبرې راته مه کوه ځکه چې کوم ټیچر تا ته ګزار معمولي درکړي خو ورسره 100 خبرې درته وکړي نو سړی په هغه والو دومره نیکه په څومره چې خبرو دا د غیرت تقاضا ده چې په چا کې غیرت موجود وي نو الله تعالی وایي دلته سزا خو موږ میلاویږي خو دې سزا سره به دلته خبرې کېږي فذوقوا دلته به وڅکه ما کنتم تکنزون دا ستا هغه مال دی چې تا جمع کړی د الله په نوم دې خیر خیرات نه کولو زکات دې نه ورکولو او ځان ته دې جمع کړو نن ته دې عذاب او مزه اوسکه څنګه چل دې مزه کوي که نه کوي نو سره سپین چې سړی زنانو سره اکثر زنانه خو کارو ته خوشحالېږي سره سپین ورسره وي خو زکات نه ورکوي او زنانه په زکات څه ورکړي زنانه الله دې معافي وکړي چې یو زنانه په خپله هغه دین خبر شي چې د بېنظیرې ترور پیسې راغلي دي په فلاني ځای کې تقسیمېږي او هغه په خپله لسم کلي ته په هغه پیسو پسې دي ورکې په ځان باندې راوړلي نو چې په خپله یو زنانه د بېنظیرې پیسو پسې دي راغله هغه به زکات څه ورکړي د بېنظیرې پیسې تاسو خیال به کړئ د اوړي په سور غرمو کې 11 بجې چې یو ښځه برقه په ځان باندې راواړوي او روانه شي ځي شیدو ته او یا پوړي ته او یا روخار ته او یا هر ځای ته یا خیربان ته څه چل دی د بېنظیرې پیسې راغلي بېنظیرې پیسو پسې اوس په سره غرمه کې دا لسم کلي ته ځي یکې یوازې روانه ده د دې خاوند په لږ هم ځان ته پوښتنه وایي که نه وایي چې ښځې بورګې په ځان راوړلې ده چرته لاړه په دې ځنګلو په شاړو په پیاده روانه ده او څه چل کوي وایي زه د بېنظیرې پیسې به څومره یا به 2000 روپۍ یا به 3000 روپۍ وي دا پیسې دا څومره د بېنظیرې شوي یا نورې شوي دا ټول یو چال دی او چال دا دی چې د پښتون کلچر نه حیا وباسل دي او پښتون خو باچا خان ویلو باچا بابا وی پښتون هر څه ته د ټینګ کې د خو پیسې دا د ټینګ کې نه دی نو په دغه چل باندې د پښتون لور د پښتون خور او د پښتون ښځه د کور نه راباسل غواړي د دغې 2-3 روپو په لالچ باندې دا خیر ځان له یو بېله موضوع ده خپله موضوع رانه بیا پاتې کېږي خو زما مقصد خبره کې دا چې ښځې کالیګان خو ساتي خو زکات نه ورکوي ځکه چې ښځه په خپله لسم کلي ته د بېنظیرې پیسو پسې دي نو به زکات څه ورکړي او چې کالي ساتي او زکات یې نه ورکوي الله فرمایي په قیامت کې دغه کالي به راواخلم د جهنم په اور کې به یې سره کړم دا د قرآن آیات ته د 10 سپارې سورة توبہ کے اللہ تعالیٰ فرمائی یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون نصر سپین جدا در سربی و زکاة نور کے اللہ تعالیٰ بے تختی بتی جوڑا کی اسری بتی جوڑا کی اسری بسرکی اسنا پتی وجود باندی میں وای داغونه اوس داغونه ورکړي یو ځل علماء وایي چې دته سائل راشي محتاج ورته راشي دغه سوال وکړي نو چې د دې طرف نه راغلی نو دې مخ دې طرف تاسو ته خیال کړی دی څوک راشي ضرورتمند څه شی ته غواړي نو دې مخ دې طرف ته راوړي نو چونګیا خو ضرورتمند دي او پښتانه یې ضرورت اجازمن سره څه چل کوي په خطه
ضرورتمند حاجتمند وتراشي نو د لري نه د پته ولګي چې دا سړی خو څه پسې را روان دی نو د لري نه تندي باندې پښتانه وایي څه چلوي 14 بجې شي بسو تندي کی گونج راشي تندي کی گونج راشي او دلته چې موږ او تاسو کپړې ووینځو او گونج شي نو دا څه چلو اسری وکړو الله تعالی وایي دا تاسو چې د گونج کو دا به د اسری ورما او د دنیا اسری دا په ډیرم ګرم شي نو جامې نه سوځي دا کله باندې سوکې دا برداشت دي او د آخرت اسری هغه الله تعالی دې امان کړي امين نو یو خو دې یو طرف ته مخالي بل طرف ته الله تعالی وایي دا نو یا په تندي باندې ګونج راشي نو الله تعالی وایي اسرائیل باندې ورته دا څه چلو دا تندې او دا مخ چې دی ګونج کړه دا ورته په اسرائیل ان شاء الله دا ورته وي او الله تعالی دې موږ بچو ساتي نو د سرو سپینو چې زکات نه ورکې نو دا هغه د جهنم په اور کې یو تا ته وي دا ونه ته به پیتا او به اسریکای او کم چې د تجارت مال دی او د تجارت مال دی او هغه کې ته زکات نه ورکې یو مصاروی مسارو کې ما تاسو ته ویلو حدیث مبارک راځي دوه جهان سردار فرمایي چې سو مسارو کې زکات نه ورکې د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی دته دا وجود خبره اخلي او دا مساوي په د پاسه ګرځي کم چې دا ګډې بزي چې نه دي د دې باندې الله تعالی دا سوتي دا پنځه دا سشه ورته کپای دا باندې الله تعالی تیریږي او کم چې وان میږي د کورونو باندې دا کورونو په خدای کې به په کورونو وای او خبره کوي او کم سره چې د تجارت تمانا د نقدنا د الله په نوم باندې زکات نه ورکړي سلوختم برخه کال کې دې نه ورکړي ان الله تعالی فرمایي په قیامت کې نبی رسول الله فرمایي الله تعالی به د مال نه خامار جوړ یو لوی اجرها باندې جوړ کی او د دې مړینه بتاو وي او د ته په دې یو وخت کې او په دې بل وخت کې به ټک ورکړي او ته وای انا مالکا انا کنزوکا زستا هغه مالک چې تا جمع کولم او د خدای په نوم باندې دي خیر خیرات نه کول او زکات نه ورکول زستا هغه مالک نن اوسکا څنګه چل د خپل شتاو کړه نو تاسو تمامل او خلک مال جمع کو زکات نه ورکو مال څه د پاره جمع کو بچو د پاره کبه بچو لپاره هغه بچو لپاره چې هغه د جمعې د شپې دوام پرې دا مې د تیره جمعه حالانکه په شریعت کې د دعا او د خیرات او د صدقې لپاره وخت مقرر نشته هغه هر وخت کولی شي هغه ثواب مړي ته رسېږي خو بیا مشران چې مړی به وشو نو څلوېښت ورځې به هغوی مازدیګر د لمر د پرېوتو نه مخکې بلا څه خبد او فروټ او څه خیرات او د جومات ته به دا دغه راروانو خوراکونه څلوېښت ورځو پورې بیا ورو خلک هغه جمعې ته شو څه ته د جمعې شپې ته شو اوس ورو خلکو اوس څوک د جمعې شپې لاس اوچتوي کچته یې لا ماشاءالله ستا په کورونو کې دا زړې ښځې وي زړې بوډایګانې وي او هغې چاته ووایي چې جینۍ د جمعې شپه دا روټۍ په وخت په حقه چې لاس وي هغه به وي ګني دا اوسنۍ ګودړي قسم دی که نه د جمعې شپه پېژني نه د شوقه دا شپه پېژني مردارې پلیدې مېلماتې په کور کې ګرځي ټوله ورځ اوس به الله دې معافي وکړي پخوا به چېرته ده چې ښځه به پېغله شو بیا به واده شو واده نه به چېرته کال و بس بیا بچې وشو نو بیا به یې غلی وبولو نو اوس خو چې په خبر پوه شي نو بچې ورسره دی ګوتوي که نه دی یې ورسره کوي څه شی موبایل نه ټیبلیټ موبایل د شیخ سره
مثال رښتې نه هغه بچو ته جمع کوي چې د مرګ نه وروسته به پرېږده چې په ژوند کې په کار نه راځي. زه وایم په ایمان اوسني به چې په ژوند په کار راځي چې واده دې ورته وکړو قسم دې باراني دشمن څه دې ضرورت نشته دوی ته چې دې واده وکړو او دغه پیشوګۍ دې ورته راوستو ټوله ورځ به دغه پیشوګي نه تا او قسم دې که پلار او مور ورته سړی او یا ښځه ښکاره شي نو نن خو دې په ژوند نه پکارېږي وي زه بابا دا ستاسو دور نه دی اوس که نه وایي زه دروغ خو نه وم زه د دې معاشرې اوسېدونکی یم دغه ماحول دغه سوسایټۍ کې زه ژوند تېروم ته خو وینم که نه نو هغه بچو ته جمع کې نه خیر نه خیرات نه صدقه نه زکات را جمع کې هغه ده چې په ژوند کې لرګې منډي نو چې د تجارت مال د نقدو نه زکات نه ورکوي نو الله تعالی به په قیامت کې د دې نه اجرها جوړه کړي خاما او د مرۍ نه به دې تاوي په یو وخت کې او په بل وخت کې باندې به تک درکوي او درته به وایي انا مالکه انا هغه مال دی چې ډېراني ته دې جمع کولم او خیر خیرات دې نه کوله اوسه که او څنګه چل دی مزې شته او که نشته او چې ټک درکړي او هغه زهر د دواړو جهانو سردار فرمایي که د هغې زهرو یو ساس کې مخ د ځمکې دنیا باندې راغی نو شین بوټی به ضرورت نه شي دومره ظالم زهر یې په دنیا کې که مال لړم ټک درکړي دا تکلیف به برداشت کړي ډاکټر ته ولاړ شي انجکشن به درته ووایي د دردونو د نشي په درد به پوه نه شي هلته خو درته نه د دردونو او نه د نشي انجکشن وایي هلته خو الله تعالی وایي چې دا یو سرمن دې ختمېږي بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب چې یو سرمن ختمېږي خدای وایي بله به در باندې خېجوم دې دپاره چې په پته پوه شي تا ما دې ته جمع کولو نو دا مثال به د هر عام سړي د هر جټ جاهل په ذهن کې به راځي چې بچي خو نن سبا په ژوند او سړي کې لرګې منډي نو اوس چې دا د مرګ نه پس چې سترګې دې پناه شي چې په ژوند په کټ کې ورته پروت دی د سترګو روان دي او سترګې یې نه شرمېږي د ډاکټر غم دې نه کوي د خدمت غم دې نه کوي نو چې سترګې دې پناه شي او دوه کاله یې خارې در باندې واوړه نو بس بیا خو خبره لاړه شوه نو جمع کوئ تکړه شئ مخیر مخیرات او په زکات را جمع کوئ په پته به پوه شئ الله تعالی فرمایي قرآن دی قرآن دی لسمه سپاره بیا وګورئ سورة توبه کې الله تعالی فرمایي یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون نو زکات او تیره جمعه باندې تاسو دا وویلو چې زکات دا به ورکې چاته نو دا به هغه چاته ورکې چې خپل صاحب نصاب نه وي په خپله زکات نه ورکوي په خپله د هغه سرمایه دا د 50,000 روپیو نه کمه وي خو دا مې درته ویلي په جومات باندې زکات نه کېږي ښه په جومات زکات نه کېږي په مور او پلار زکات په نیا او نیکه زکات نه کېږي په زوی په لور زکات په نوسي او نسۍ زکات هسې نه کور کې کورټې جوړ کړئ په دې نه کېږي تره دې غریب دی ماما دې غریب دی او تا ته پته ده تا ته د هغه سرمایه معلومه ده نو هغه ته ورکولی شي خو ته چې چا نه پیدا او تا نه څوک پیدا دی بس پختن او برامن لونا وسی کو دی ټیکری دا څور پسې پلاندې ځا پدې باندې ستا زکات خزه خاوند ته زکات نشي ورکولې خاوند خزه ته زکات خزه خاوند ته نشي ورکولې خاوند خزه ته نو په جومات باندې زکات لار په نشي جوړولې کوی په نشي کولې بلار کې زکات کی قبض شرط دی چې دا به غریب قبض کوي دا به غریب ته ورکې اوس ورکې وسو
زکات به ورکې څومره بعضې خلک مثال چې 1000 روپۍ زکات یې ایستی دی نو وروره د کلي هغه سر نه به شروع شي نو 10 روپۍ به ویشي ټول کلی به پرې ولړي اوس په دې 10 روپۍ به دا غریب څه کوي په 10 روپو خو د سوارو ټیکټ نه کېږي هغه د سوارو نه پیسې ورکوي بیا ټیک ده که ته د سوارو نه پیسې ورکوي خو بیا 10 وویشه نو دا کیسې مه کوئ اوس دومره ورکړه چې د هغې غریب څه خو وي نو کله پیسې نه لرې خو بس یو غریب ته ورکړه چې تا ته معلوم وي محتاج یي دومره باندې غریب ته نه ورکړې چې هغه پې صاحب نصاب شي اوس یو سړی دی هغه باندې 2 لکه روپۍ قرض دی نو هغه ته ته 2.5 لکه روپۍ ورکړې نو دا 2 لکه هغه په قرض کې ورکړې او 50 بیا هغه ته پاتې شي او 50 چې مثال نصاب دی نو ستا زکات وشو خو دا مطلوب دي په کار دی چې تا هغه ته 2 لکه او 50 سره ورکړي چې دا 2 لکه هغه په قرض کې ورکړي او هغه سره بیا دومره پاتې شي 250 چې نصاب ته زکات کېږي که د دومره دی ورکړي خو مکروه دي نو دومره دا 10 او کلي پې مه لرئ یا بعضې خلک د غنمو عشر چې وباسي نو شکرۍ به سر کړي پلانۍ له شکرۍ و په دې شکرۍ به څه کوي خدای دې پوه کړه سمه 2 ګوړۍ ورته ورکړه چې یو میاشت بیا شوې وشي که نه څه عقل لږ کار اوشتر به په شکرۍ باندې کې چرګو ته بچې نو که دې چرګو لپاره ورکړې نو بیا ټیک ده په 10 روپو به څه کوي نسوار خو که ته نسوارو دپاره سګرېټو دپاره ورکړې نو بیا ټیک ده نو لږ د عقل نه هم کار اغشتل پکار دی نو ورکې به چاته نو ما راته وایي چې په خپله صاحب نصاب نه او په خپله زکات نه ورکوي هغه ته به یې ورکړي په جومات باندې نه کېږي په لاره کوزه په دې باندې قبض پکې شرط دی او ښځه خاوند ته نشي ورکول او خاوند ښځې ته او مور پلار ته او داسې نیانې کو په بره چې چا نه پیدا یې مخکته زوی لور نوسي نوسۍ کړوسي داسې ورپسې په لاندې ځه چې تا نه څوک پیدا دی هغوی باندې زکات نه پې زکات کېږي نه ورته سرسایه ورکولی شي نه ورته د مزونو فدیه هر هغه واجبه صدقه چې تا باندې واجب ده یا لازم ده هغه په دی باندې نه کېږي هسې نفلي صدقه ورته ورکو بلکې هسې خو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې ته بازار ته لاړ شي او خپلو بچو دپاره د خوراک دپاره څیزونه راواخلې نو دا او تېروړو ستا بچي وخوري نو دا هم تا لپاره صدقه ده خو هغه نفلی صدقه ده په جومات باندې نفلی صدقه او جومات باندې زکات په جومات ته نه ورکې جومات باندې ته پړې په جومات باندې ته پړې څنګه چې په خپل د خپل کور خو په غوجله باندې پړې په غوجل کې هم د څه شي کمې نه راولي که په غوجل کې غوجل پېژنئ څه وایي ورته تاسو غوان چې پکې تړي غوجل غوجل کې هم چې د لیټ وسوځي نو ماښامه له کور ته دې چول څه چلو کې او جومات په زکاتونو باندې د خدای کور هغې ته به زکات نه زکات خو د مال خیره دی څه شی دی د مال خیره دی ګوره د زکات عربي لغت کې 2 معنی دي یو معنی دا ده چې زکات سیووالي ته وایي زیاتوالي ته وایي ډېرېدو ته وایي دا فصل چې په ځمکه باندې وړوکی راغټ شي نو عرب وایي زکات زرعو دا فصل ډېر شو دا لوی شو دا زیات شو دا غټ شو نو یو معنی څه شی ده زیاتوالی اوس ظاهري خو چې ته د 40,000 نه 1000 روپۍ ورکړې نو یو کم ظاهري خو کمې شوې خو باطني حقیقت کې دا سیوا شوې سیوا دا چې په دې یو کم کې به د الله تعالی برکت واچوي ډېر کار به وشي او که دا 1000 دې ورنه کړي نو د 40,000 ته به الله پاک دومره سړي به ورته پیدا شي چې دا 40 واړه به لاړې شي او بیا به بل نه قرض کړي اډو پوی به پوی نشي نو یو د زکات معنی ده زیاتوالی سیواوالی ډېروالی او بل د زکات معنی ده پاکوالی څه شي اوس کچه ځمکه ده او دې باندې یا ماشوم میتیازې وکړي یا پې څاروي میتیازې وکړي هر څه میتیازې پې وکړي او دا میتیازې اوچې شوې څه چلو شو
اوچشوي او تا بیا په دې ځای باندې تندې ولګولو او بوی دی واغشتو د دینه بیا بوی هم نزی د میتیازو نو دغه ځای پاک دی په دې باندې مونځ کېږي او سجده پې کېږي نو عرب وایي زکات الارض یبسها د ځمکې پاکوالی دا څه شی دی اوچوالی د دې دی د ځمکې پاکوالی څه شی دی زکات الارض یبسها د ځمکې پاکوالی څه شی دی اوچوالی د دې دی نو یو معنی د زکات پاکوالی دی پخوا د سپین ږیرو مشرانو دې باباګانو ټولو ته به یاد دي دا تریشرې نه وې نو زمیندارو به غوبل کول څه شي غوبل نو دا غنم به یو ځای ته راغونډ کړي یو میدان ته نو په هغې به یې څاروي ګرځول نو څاروو به بعضې وخت کې سوټه کول او بعضې وخت کې به نو سوټه خو به اکثر هغه زمیندار سره هغه بوتله به یې ورته ونیوله نو هغه به یې واغشته لرې به اوس میتیازې خو نه کنټرول کېږي دا میتیازې به غنمو باندې وشوي اوس زمیندار کاکا به چې دا غنم راغونډ کړ غوبل وشو نو زکات به یې چې ته ورکړو نو هغه به وی چې یاره ما هغه میتیاز والا هغه پلید غنم چې کوم هغه خراب هغه مې غریب ته ورکړل ما ته صفا پاتې شو او غریب کاکا به وی چې هغه میتیاز والا ده ته پاتې شو ما ته صفا راکړي دي حالانکې وبه دواړه صفا چې زکات ته ورکړي نو دواړه صفا شو خو چې زکات ته ورنکړي نو بیا خو یقینا هغه میتیازې ټول یو کور ته راجمع شو عقل مسکار کوي که څه په خبره وایي ته داسې لګي بیا خو میتیاز یو کور ته راجمع شوي که نه نو بیا خو یقینا داسې دي بلید دي که نه دي نمونه خورئ خر ساره د کډو خورئ پلیدو پکې چاکلي ورام پکې لا چاکلي سره د کډو سنبالوئ تکړه شئ جمع کوي پته به لګېږي اذا الشمس كورت پته به لګېږي اذا الشمس كورت پته به بیا درته ولګي چې دا ملا صاحب به لګیا دا ده به څه وي کاش چې ما د خپل مال نه څه چل کړی نو ما دا خبره دې نه وښوده چې ما درته وي چې په جومات باندې ته پړې په جومات باندې زکات چې په کور باندې یو څیز باندې پړې دا خلک یې وسان دغه زده کړی چې ته څوک بار نه راشي که نه دې جومات ته وګورې چې دا څنګه جومات دی نو موږ خلک ورته څه یاره دا خلک کمزوري دي داسې وایو که نه دا کمزوري نه دي دا کالاګان دي داسې ورته وایي موږ څه دا خلک کمزوري دي واده چې ورته راشي قسم دې که یو ډله وایي چې د کمزورې یم دا شی به لږ کم و کم دومره ډزي که نه تاسو چې دلې اورېدی چې قسم دې خوب به پرې ولګي د شپې ماښام به دې کر حالانکې وایي باید دا بالکل حرام دی په واده داسې کول څه شی دی حرام دی دا حرام دی د ډز ځای چې ته دومره تکړه یې دلته پښتون وایي ډز وې د ډز ځای به ورته وکړم راځه بوم دې ځم هلته ډز وکړه نو هلته چې ډز وکړي سړی ووژنه مال یې راوړه نو مال یې غنیمت دی څه شی دی او ښځې وینه یې راوړه بغیر نکاح یې ساته یو ملا به ورته ته دا نه وایي چې نکاح وکړه او که خوند دې در نه کړو میلې ته بوځه خرڅې کا یو به در پکې زه په عالم زمان هم وساړه شوې د ډز ځای به درته ځو نو چې واده راشي نو یو ډله دا وایي چې څه شی دی کمزوري یو دا شی به لږ نه هغه خو موږ چې پلاني ورسره فرج کړو او پلاني ورسره 16 انچ ټلویزیون کړو چې دا ورسره 18 وکړو هغې کې د دومره سیز د میخ کمې نه راولي او جومات دپاره دا کوم بس دا زموږ دا کوم کمزوری دی کمزوری نه دی بس خولې نه داسې نور څه وځي بهرحال په جومات باندې زکات په جومات باندې ته څه شی پلي بلکې د دواړو جهانو سردار او د دواړو جهانو سردار پرېږده نبي علیه السلام خبره وروستو د اول خبره د چا ده د خدای الله تعالی وایي ان اول بیت وضع للناس للذي بمکه الله وایي دنیا کې مې لومړی کور څه شی وکړی جومات څه شی جومات لومړی به د جومات غم کې وروسته به د کور هم جومات قسم دی که جارو به درې پکې و
دا د جمعې مړه چې پروت دی دا بره مو چې ته کتلي ونه ګورئ ښکته ګورئ دا بره دا دنیا ملبه چې پرته ده د دې به څومره وخت کېږي 3-4 کاله به کېږي دومره څوک نشته چې دا حق دې سنبال کړي دوباره لګول او دغه خو دا پرېږده نو سړی به تر کومې هغه اوړي احساس پې لمبه کېږي د حالاتو نه ورغلي سړی به تر کومې په خوله باندې مهر وایي او ما سره قسم دی نه ستاسو د امامتۍ نه ستاسو د جومات غم شته چې ګنې ته به یو صفا خبره کوې نو تا به خلک د جومات دې سنبال کړه ما سره ستا د جومات غم نشته ما سره ستا د ایمان غم دی د څه شي د ایمان جوماتونه خو چې سري نو ټوپۍ او دا مې د شل ځله ویل چې دې جومات نه زه لاړ شم نو څه چولې نه خرڅوم خو بل جومات ته به ځم امامتۍ ته به ځم نو چې بل ځای ته ځم دا مسله به رانه مخکې قسم دی چې هلته که نه وي دا ممبر لوډ سپیکر هلته کېدای شي ساؤنډ سیسټم ځکه جدید دور دی هلته کېدای شي بیا بهرحال الله تعالی دې د عمل توفیق را نصیب کړي پکار نه دي مخالف هزار تقریره مناسب د حال بس یو کلام د آسان شي او چې زړه کې مینه نه وي مین به نه شي د مولا په تقریرونو واخر دعوانا